حضرت شیخ سعدی رحمه الله فرمایي و یو ورځ مې د دمشق په جامع مسجد کې مونځ وکړو او چې کله راوتم نو زما چپلې چا یوړې نو دا د چپلو قسم زما په خیال چې د شروع نه را روانه ده ځکه د شیخ سعدي رحمه الله نه چا چپلې وړې وي نن سبا مسجدونو کې هم دا حالت ده نو وای زما چپلې چا یوړې او په دغه وخت کې وای زما حالت داسې و زما استطاعت داسې و چې ما ځان ته نورې چپلې نه شوې اغوستی نو زه بغیر د چپلو نه را روان شوم کله چې د دمشق په ښار باندې زه راتېرېدم نو زما په زړه کې دا یو خبره راغله سوچ راغی چې یاره دا خلق تا دومره لوی امام ګڼي دومره لوی امام درته وایي د زمانې امام درته وایي او دوی به څه وایي چې یاره دا دومره لوی عالم لوی امام دی ځان ته یو جوړ چپلې نشي اغوستی خو خیر زما په زړه کې دا سوچ او دا خبره راغله چې زه لږ رامخکې شوم ما یو سړی وکتلو چې د هغه بلکل خپې نه وي دا خپې کټ شوې وي خپې بلکل وې نه زما چې وایي څنګه په دغه سړي باندې نظر ور پرېوتو چې خپې نشته ما وایي ډایرکټ خپلو خپو ته وکتل او په دغه ځای باندې مې الله ته سجده وکړو د الله شکر مې ادا کړو چې یا رب ستا ډېر شکر دی که چپلې نشته خپې خو مې شته که نه که نن مې چپلې په قسمت نشته یا الله سبا به یې راکې خو دا ښه دی چې خپې خو مې شته ځکه مسلمانانو ورونو په کار دی چې څه میسر وي څه موجود وي په هغې باندې موږ او تاسو د الله رب العزت شکر ادا کړو څه چې نشته الله نه وغواړو ځکه نن سبا که موږ او تاسو وګورو د ناشکرۍ دا شرحه چې ده دا ډېره زیاته شوې ده هر سړی ناشکره دی هر سړی ناشکري کوي ځکه وایي بهترین عمل دا دی چې انسان خپل ځان نه ښکته خلکو ته وګوري ځان نه بره خلکو ته نه که چېرته موږ ځان نه بره خلکو ته ګورو نو بیا به زموږ او ستاسو زندګي ډېره مشکله شي همیشه موږ او تاسو په کار دی چې ځان نه ښکته خلکو ته وګورو ځکه زه یو ورځ په لار را روان وم نو